قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين 47 نمبر ایت میں لو سورة الاعراف تا او اتم سپارا ولو اننا ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. او دی اعراف والا چکم خالق تی اغو بو غاگ وکی اغو خالقو تا دی اغو نحکو نبو دغو وپی جندی او دسی بو تا وی ما اغنا عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون. توسو تا دی توسو جمعیت دی توسو تولی چا فیدا دیر نکرلا او اخشیات چا فیدا دیر نکرلا چا دا توسو کم تکبر کولو. اهؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم الله برحمه ویلی دا مغا خالق ندی چا توسو بدا کسام کولو چا دا غوتا با دی اللہ رحمت نملویگی. ادخلوا الجنة لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون. توسو جنت تا داخل شے پا توسو مونی من نتسو خوفی او نب توسو غمگین وے. اس اردو کی ترجمہ کن ونادا اصحاب الاعراف رجالا یعرفونهم بسیماهم قالوا ما اغنا عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون. اور اعراف والے پکاریں گے ایسے لوگوں کو جن کو ان کی نشانیوں سے پہچانتے ہوں گے، انہیں وہ کہیں گے ما اغنا عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، تمہیں تمہاری جمعیت نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اور جو تم تکبر کرتے تھے اس نے بھی. اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ، یہی تو وہ لوگ ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ انہیں اللہ کی رحمت نہیں پہنچے گی. ادخلوا الجنة لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تو تم پر کوئی خوف ہے اور نہ ہی تم غمگین ہوگے. ونادى اصحاب الاعراف، دا دی اہل جنت او دی اہل جہنم تذکرہ یو څو آیتونو روانه ده. اغه بعد بیا الله رب العزت دی اصحاب الاعراف څه دی هغه تفصیل مو ویلو پرون. یعنی دی جنت او دی جہنم په مانس کې به یو ډیر چک زوی وي، یو چک دیول به وي، نو په هغه باندې به کسان نوست وي چې هغه به نه جنت کې وي نه به جهنم کې وي، نو هغه ته اصحاب الاعراف نه ویلی شي. دی اعراف والا دی هغه تفصیل مو پرون ویلو چې دا هغه خالق دي چې د دغو دی ګناه او ثواب یې برابر دي. همدان منه د کفرونو کوم بچي دي، دا هغه ګروه ده، دا به هغه ځای کې نوست وي. او مختلف اقوال مو ورکیلیو، یو قول داغه و چې دا به انبیاء کرام وي، شهدا به وي. بهرحال نو داغه اصحاب الاعراف سکوم دا دغو ته به الله رب العزت داغه یوه مهارت ورکړی وي چې دغو به خلک چهرونه پیژندي، مخونو نه به پیژندي چې دا سړی جنتي ده که دا جهنمي ده. چنانچه الله رب العزت دی هغو خلکو یوه نحکه دا بیان کړي ده سوره عبس، سورة العبسه کې، وجوه یومئذ مسفره، د دغو مخونه د کوم جنتیون دي، د دغو مخونه به هغې ورځې روشن وي. ضاحکة مستبشره، خوندې به حشاش بشاش به وي. ووجوه یومئذ علیها غبره، او ځنه چهرې به داسې وي چې هغه به ګرد و غبار والی وي. ترهقها قطره، او دغه ګرد و غبار نه به د هغوی مخونه کدورت زده او تک تور لړلی وي. نو دغه خلک به دغو چهرونه وپېژندي، د روشن او نورانی چهرو والا به جنتیان وي، او د تک تور او د بدمزه چهرې به چې کوم دا که نه دغه د جهنمیانو وي. نو د جهنمیانو ته به دغه اصحاب الاعراف خطاب وکړي. پرون مو دا ویلي وو چې اصحاب الجنت ته به خطاب کوي، هغو ته به څه وایي؟ سلام علیکم، تاسو باندې دا چې شوي سلامتي وي. نو نن چې کوم دا که نه خطاب اهل جهنم ته به کوي، هغو ته به څه وایي؟ ما اغنا عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، تاسو ته هغه د تاسو جمعیت څه فایده نه در ورسوله، وما کنتم تستکبرون، او نه هغه فایده در ورسوله چې تاسو تکبر کولو. نو اوس ځنه مفسرین چې کوم دا که نه د ما اغنا عنکم جمعکم، د ما اغنا ما چې کوم دا که نه د هغه نفي ولا اخیستي ده، د ما نافیه یې ځکه تاسو ته څه فایده در ونه رسوله. او
د دغه جمعیت څه فایده نه در ورسوله، تکبر مو کول هغه فایده نه در ورسوله. ځنه مفسرینو د ما څه کوم دا کنه دا د استفهام دپاره اخیستې ده، یعنی سوال یا سوال دپاره اخیستې ده. بیا دغه ده ما اغنا عنکم جمعکم که چیرې دا ما سوال شي استفهام شي بیا به دا معنی وي چې تاسو ته څه فایده در ورسوله د تاسو جمعیت، او د تاسو چې تکبر کول هغه تاسو ته څه فایده در ورسوله، څه شی وشو هغه نه څه شی جوړ شو. نو بهرحال هغو ته به دا یو قسم پیغور ورته وکړي. اهؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم الله برحمه. دویمه خبره به دا ورته وکړي، یوه به دا ورته وکړي چې تاسو ته څه فایده میلاو شوه، د تاسو جمعیت دنیا کې چې کوم ګیرو و، د تاسو ملګري و، د تاسو معبودان و، څه فایده یې در ورسوله. دویمه خبره به دا ورته وکړي چې دا همغه مسکینون دي، اهل جنت طرف ته به اشاره ورته وکړي، دا همغه مسکینون غریبون دي که نه، چې تاسو به قسمونه کولو چې دغو باندې به الله رحمت نه کوي. دا څه ګوره گذشته څه څومره اقوام تیر شوي دي، عموما د انبیاء کرام علیهم الصلاة والسلام متبعین چې کوم دي اول هغه خلک و چې هغه خور غریبون. نو دغو به چې کوم دا کنه حضرت نوح علیه السلام ته خپل قوم اول پیغور اندا وکړل چې واتبعک الارذلون، تو چې کوم متبعین دي ټول رذیل او نیچ خلک دي، کمزوري او خور غریب قلاش خلک دي، تو پسې کوم درګه یو د سړي بچای تو پسې نشته. دا پیغورونه به انبیاء کرام علیهم الصلاة والسلام ته کولو. چنانچه حضور اکرم صلی الله علیه وسلم ته هغو اندا پیغور وکړلو. داغه چې کوم د مکې سردارون وو، حضور اکرم صلی الله علیه وسلم چې کله هغو ته د دین دعوت ویر کړلو نو هغو به اول شرط ورته دا کېږدولو چې اول خو دا دنه لرې که کنه، دغه خباب رضی الله تعالی عنه، دا سلمان فارسی رضی الله عنه، دا بلال حبشي رضی الله عنه، دا خو دنه لرې که یاره، دا چې عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه دا لرې که دنه، مو هغه نه بعد تو سره کینو، دا نیچ کمین خلکو سره مو نشو کېنستی. چنانچه جنگ بدر کې حضور اکرم صلی الله علیه وسلم چې کله جنگ ختم شولو نو پیغمبر علیه السلام وفرمایلو چې څوک لوړ شه دا ابو جهل خو وخت چې هغه څه پوزیشن کې ده، مړ ده، ژوندی ده، زخمي ده، څه شی ده. نو حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه چک شولو چې زه یې کاسم. نو عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه چې کله ګرځېدو نو چې کوم ځای کې لشونه د کفرانو پراته وو هغه کې ابو جهل پروت، خو هغه کې لږه سیلي وي یا ورکې وه. نو عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ویرغللو، ډایرکټ دغه ابو جهل ته په سینې کېناستلو. نو اخري ټایم کې هدې کې دومره تکبر وو، دا ورته وایي چې او د وضو سره وونکیا ته خو ډېر په چک ځای کېناستلې. نو دیو ته جواب کې دا ویلو چې الحمدلله الذي مکنني من ذلک، ورته ویلو چې د الله ډېر لوی احسان ده چې خدای پاک زه په دغه مقام کېنولم. دا مو ته الله تو زلالت لیکلو او مو ته دا شرف راکړو چې نن زه تو ته په ټټر نه اوسم چې تو به مو ته مکې کې سزاونې راکولې، نن خدای پاک مو ته دا مو کار وکړه. نو ابو جهل ورته ویلو چې څه اراده ده. اول یې ونه دا پوښتنه وکړه چې د جنګ څه انجام وشو، هغه ته چې جنګ انجام دا وشو چې محمد صلی الله علیه وسلم ته الله فتح ورکړه او تاسو ته شکست در نصیب کړو. هغه نه بعد ورته ویلو چې تو اراده څه ده، هغه ته چې اراده دا ده چې تو نه سار شو کوو او محمد صلی الله علیه وسلم ته یې ورنام. دیو ته جواب کې ویلو چې داسې چال وکړه چې دغه ایمو کومه توره ده دا واخله، دا ډېره تیره ده، دا به یې تو کور اسون کي، خو یو کور وکړه چې کله مو نه سار وایي نو یې مو سار چې کوم دا که نه د ولو سره نږدې ځای کې ووایه چې مو سار اټولو کې چګ وي او هیبتناک معلومېږي، او چې کله یې محمد صلی الله علیه وسلم ته ویرړې نو هغه ته دا وایه چې کله ته مکې کې وي هغه ټایم کې مو تو نه نفرت و، خو اټولو نه زیات نفرت مو نن ورځې ده تو نه. چنانچه عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه سار ونه وشو کولو، پیغمبر علیه السلام ته یې ویرړلو. نو پیغمبر علیه السلام ته دا پیغام ور ورسولو چې ابو جهل داسې یلو. پیغمبر علیه السلام وفرمایلو چې د مو د امت څه کوم فرعون ده، هغه د موسی علیه السلام کوم فرعون و هغه نه ډېر سخت و.
ویلې چې د موسی علیه السلام کوم فرعون و هغه په آخري وخت کې کلمه ویله، خو د مور امت کوم فرعون ابو جهل ده د نن ورځې یا د تکبر والا خبره وکړه. نو بهرحال دغو کفرونو به مسلمانانو پسې پیښې کولې، دوی نه به نفرت کولو چې دا خو غریبان دي، او قسمونه به کولو چې لا ینالهم الله برحمه، دوی باندې د الله رحمت نه کېږي، دا څه خور غریب خلک، دا څه نیچ او کمی خلک دي. نو الله رب العزت به ورته دا اصحاب الاعراف په دغو جهنمیانو ته خطاب وکړي چې ادخلوا الجنة لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، چې تاسو خدایلو دغو کفرونو ته به دا وایي چې تاسو خدایلو چې دا به جنت ته نه دخیلیږي، دغه دي دغو ته خو الله رب العزت وفرمایلو چې جنت ته ورداخل شي. اوس دغه ځای کې ځنه علماء کرام ایدی دا تشریح بیان کړي دا چې یاره یو اشکال یې کړی ده چې یاره دغو خو به جنت ته داخل وي، د جنتیان خو به جنت کې داخل وي، بیا څنګه الله رب العزت فرمایي چې جنت ته داخل شي، ادخلوا الجنة لا خوف علیکم، منډه جنت ته ور داخل شي. نو جنت ته خو داخل وي، الریډي به داخل. نو ایدی علماء کرام دا جواب ورکړه ده چې اصلا کې د عربی په لغت کې کله کله وری یو سړی یو ځای ته داخل وي، بیا یا هغه ته د هغه احتراما او د هغه د استقبال دپاره داسې ټکه استعمالیږي چې هغه ته ویلی شي چې ته داخل شه، حالانکې هغه داخل وي. چنانچې دې مثال ورکړی ده چې حضرت یوسف علیه السلام چې کله وروڼه او پلور مور یې چې کله یوسف علیه السلام ته ملک شام نه روغللو مصر ته، هغه ټایم کې دو د مصر وزیر خزانه و، نو دو چې کله روغللو مور پلور ورته روغللو کینستلو ورسره، نو قرآن مجید الله داسې بیان کړی ده فلما دخلوا علی یوسف آوی الیه ابویه، کله چې دا پلور مور حضرت یوسف علیه السلام ته ویرغللو، نو حضرت یوسف علیه السلام احتراما یو ځای کې کینولو، چک ځای کې کینولو، وقال ادخلوا مصر ان شاء الله آمنین، او دای ورته ویلو چې تاسو مصر ته داخل شئ امن سره. اوس داخل خو هغه الریډي و، بیا څنګه ورته فرمایي چې داخل شئ، نو لکه څنګه هغه ځای کې داخل و بیا یې ورته وفرمایلو چې داخل شئ، دای احتراما ورته ویلي دي، شرفا یې ورته ویلي دي. همدانه منا جنتیان به اگر چې جنت ته ورداخل وي خو بیا به هغو ته شرفا او تهنیتا دا ویلی شي چې تاسو جنت ته داخل شئ. بهرحال ادخلوا الجنة لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، هغوی ته به کفرانو ته به د حسرت ورکولې دپاره دا ټکه استعمال شي چې صاحبانو چې د کومو کسانو متعلق تاسو ویلو چې دا څه قلاش او خور غریب او فقیر خلک دي، دوی باندې الله رحم نه کوي، نن دغه دي الله رحمتونو کې جنت کې نوست دي. الله د موږ ته نیک عمل توفیق نصیب کړي. والعاقبة للمتقین وصلی الله علی سیدنا محمد و آله وصحبه اجمعین.